أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب اے یهود و نصارا قد پتا کی سرا جاکم راغلے دے تاسو تا رسولنا رسول زمونگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یبین واضحی بیانی لکم تاسو لرا کثیرا دیر مما دا وسنا کنتم چی تاسو تخفونا پتوی من الكتاب من التورات دا توراتنا مسئلے دا رجم لرا صفات دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا تاسو پتوی او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خکارا کئی تاسو تا پتورات کی ويعفو عفو كي يتركوا بريكدي عن كثير دديرون عفو كي فلا يبين لكم نوازح كي تاسو لرا نخكارا كي قد پتاكي سرا جاءكم راغلي تاسو تا من الله دا جانب دا لنا نور چي نبي اكرم صلى الله عليه وسلم دے وكتاب كتاب چي قرآن کریم دے مبين خكارا مراد دا نور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم دے دا رائے دا قطادہ سیب دا او رائے دا امام بغوی رحمه اللہ دا زجاج سیب هم مراد دا نورنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی سیب هم دارا غسی دی امام ابن تیمیہ رحمه اللہ هم دا زجاج سیب قول اخلی اکثر مفسرین ہوئی چی مراد دا نورنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یهدی ہدایت کئی بھی پدغی قرآن کریم باندے اللہ پاک چاہتا ہدایت کئی مناغ چاہتا اتباع چتا بداری کڑیوے رضوانہو منا رضاہو رضاد اللہ تبارک و تعالی یاد توحید تا بداری کڑیوے عقیدی جوڑوے سشی تا ہدایت کئی سبول السلامی لارو خپلو لرا یا لارو دا اسلام لرا سلام ذات چی دے السلام هو اللہ چی اللہ دے ویخرجهم باسی دی لرا من الظلمات دا تیارو دا شرکیات و دا بدعاتنا الى النور الى نور الایمان رنا دا ایمان تا بیذنه بتوفیقه پتوفیق والبانی ویهدیهم و ہدایت کے اللہ تبارک و تعالی دی لرا الى صراط اللہ لرا مستقیم برابر چی اسلام دے لقد خواخا پتا کی سر کفر الذین کفر کڑیو الذین کسانو دعوت نصرانیانو باطلیا دعوة قالوا ويلو دين الله يقينا الله تبارك وتعالى هو المسيح ابن مريم دا مسيح عليه السلام زويد مريم ببده دا يعقوبية فرق دعوة جواب قلت ورتوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن پس سوق دے اغزات يملك منا يقدر ان يدفع چه قدرت لري دے يدفع چه دفع کی من الله من امر الله دا امر دا الله نشین سشیل اذا قضاه کل چه فیصلو کری الله تبارک و تعالی دا یو امر ان ارادا کچر ارادو کی ان یهلکا چه وفات کی المسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم بیوی لرا وفات کی و امه او مور بی بی دلرا وفات کی ومن ورغ سوکا فی الارض چی پزمک کی دی جمیعن پا غنڈ باندے دا ټول وفات کی سوکشتا چی قدرت لري چی دا بچ کی بے اخلاص کی نا نشتا وللہ خاص اللہ لرا ملک السماوات بچائی دا اسمانون دا والارض دزمکی وما بینهما غچی پمینز دزمکی وزم اسمان کی دی یخلقو پیدا کی اللہ تبارک و تعالی ما یشاو چی دا ارادوی واللہ تبارک و تعالی علا کل شئین پرشد بانی قدیر قادر ذات وقالت اليهود ويهود مدينة منورة وقالت اليهود ويهود مدينة منورة والنصارى ونصارى دا نجران نحن منشي وابناء الله كابنائه في القرب فشان دا زامن يو پنزدکت باندے پنزدکت سرا واحباه او دوستان دا اللہ یو یعنی دی بدسی ویل چی منگا اللہ تا داسی نزدیو لکا چی زامن پلار تسنگ محبوب او نزدیوی نو جواب قلت ورتو آیا فلمن يعذبكم بیوری عذاب در کی تاسو اللہ تبارک و تعالی تاسو چی گمان کویا مون زامن دا اللہ یو او محبوبان دا اللہ یو نو فإن الاب لا يعذب ولده زکچی پلار چی دے عذاب نور کی زوخ پلرا والحبیب لا يعذب حبیبه حبیب چی دے دوست چی دے عذاب نور کی حبیبه دوست پلرا زکا تاسو خپل وای چې مونږ به سلوي خورځي په عذاب کې یو اوله سپاره کې لن تمسنا النار الا اياما معدوده مونږ به مسنه کې اور لره مگر یو څو ورځې شمار کړي شوی او یا تاسو نه مخکې چې تاسو نیکونه تیر شي هغه ولی عذاب شوی شادوغان ته نه جوړ شوی د خنزیران ته نه جوړ شوی نو دروغجن یې په قول خپل کې خپل داوا کې دروغجن یې
قلت ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما يعذبكم ولعذاب درکې تاسو ته بذنوبکم په ګناهونو تاسو باندې بل انتم بلکې تاسو بشر ممن دغه مخلوق نه خلق چې پیدا کړی الہ العالمین د نور بنی آدم په شان تاسو الہ داس ذات دی یغفر بخنه کوي لمن یشاء چاله چې اراده وشي او يعذب عذاب ورکوي من یشاء چاله چې اراده وشي ولله خاص الله لرا ملک السماوات بچید اسمانو دا والارض د زمکی وما بینهما غچ په من د زمکی او اسمان کې و الیه دی الله لرا المصير وتل دی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب یهود و نصارا قد پتا کې سره جاءکم راغله تاسو ته رسولنا رسول زمونږه یبین بیان لكم تاسو لره مسائل د دینه على فتره من الرسل على انقطاع من الرسل په زمن د انقطاع کې د رسولو فترت د انبیاء چې رسول بند شي او بیا د رسول راغله تاسو ته دا زمانه داسې وا چې وحی بندوا عبد الله ابن عباس سے وای چې په منځ د موسی او عیسی علیه السلام کې 1000 کال په دغه زمانه کې فترت د وحی نه و وحی بند نه و د دې په منځ کې زر پیغمبران راغلي دي او په منځ د عیسی علیه السلام او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې 1509 کال زمانه و په دغه زمانه کې وحی بند و نو په دغه زمانه کې تاسو ته رسول راغی نو صد پر راغی ان تقولوا اے الله تقولوا دا چونه وای تاسو ما جانا نو راغله مونږ لره من بشیر سوک زره ورکون کې ولا نذیر او نه يرون کې بیا د سونه وای نو زکه می رسول ولېګلو فقط پتا کې سره جا کوم راغله او تاسو ته بشیر زره ورکون کې او نذیر يرون کې والله والله تبارک وتعالى على كل شيء پرشید باندې قدیر قادر ذات ته و اذا یاد کا وقال چې موسی علیہ السلام اوس نقص د عهد د بیانې چې واده ماته کړی و لقومه قوم بل را یا قوم زما اذكروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تبارک وتعالى علیکم هغه چې پتا سو باندې کړو اذ تعلیلک اذ جعل زکه چې ګرځولي فیکم منکم استاسنا انبیاء وجعلكم او غرزوري تاسو لره الله تبارک وتعالى ملوکا بادشاہان رست د غلامه د فرعون بادشاہي درته درکړه سمره لوی نعمت ته واتاکم درکړو تاسو لره الله تبارک وتعالى ما غنیمتونه غفزائل لم یؤتی چې نو ورکړي واحد یو کست من العالمین د عالمنا چې کثرت د انبیا ډیر انبیا پتا سو کې راغلیو یا امام مجاهد سی وی مراد تنه من وسلوا د دای چا تنو ورکړي یا قوم موسی علیہ السلام یا قوم زما ادخلوا داخل شي تاسو الارض المقدسه د غزمکی مقدسه التي غزمک كتب الله چې مقرر کړی الله تبارک وتعالى یا واجب کړی الله تبارک وتعالى یا امرکم بدخولها امر کړی تاسو ته په داخلي درو داغي باندې یعنی نیولو داغي لکم تاسو لرا خدا ارض مقدسه کوم یو دا مراد د ارض مقدسینا امام قتاده سے وی چې دمشق دا بقول مراد تن فلسطین بل قول دا چې مراد تن اریحا دا زمکه د بیت المقدس امام قتاده سے مراد تن شام دی مجاهد سے وی مراد تن کوی تور دی مختلف روایات دي زجاج سے وی مراد تن دمشق دی یا فلسطین دا ابراهیم علیه السلام ته میراث کې پاتې و په دغه زمکه کې دا سزیونو عمالقونی ولیو نو دې ته ویل شو چې دا ونی سید عمالقونه جهاد وکیا په دې کې یو عوج العنق په عمالقو کې دا مشهور سړی او د عمر او طول مطابق س عجيبه ناشنا خبرې دي اقوا قول د ابن عمر سے امام قرطبی رحمه الله راخلی چې 3600 کال د عمر او 3333 کال 3333 کال غزا د وګدواله خو اکثر علما په دې باندې جرح کوي د عمر او طول باندې دا د عادیانو ما بقیه پاتې شوی او اهل د روم نو موسی علی السلام بیا د قتل کړو نو موسی علی السلام 12 کسان ولېګل ورشه د خاریته وګوري چې ورب راضی کنه زمو چې jihad ورسره وکړو 12 کسان چې د خپلو کې مشوره وکړه چې وی قتل او د خلول قتالین دي جبارین دي غټ خلک دي خپلو کې مشوره وکړه چې قومیانو ته به دا نه وایي چې لوی خلک دي بیا jihad ته نه راځي نو 2 کسان چې په وعده باندې کلک شو
دې لس کسانو خپل خپلوانو ته پټ پټ ویل چې داسې خلک خطرناک خلک دي، قاتلان دي. نو ټولو انکار وکړو د جهاد نه. نو الہ العالمین بیا په عذاب مقرر کو. نو ویل ورته یا قوم زما ودخلوا داخل شیا الارض د ځمکې المقدسه مقدسه التي كتب الله یا امرکم چې امر کړی الله تبارک، کتب معنا یا چې فرض کړی واجب کړی الله تبارک وتعالى نیول د دغه ځمکې لکم تاسو لرا، ولا ترتدوا ما واپس کېږئ تاسو علی ادبارکم په شاګانو خپلو، فتنقلبوا فتصيروا پس او بګرځېږئ تاسو خاسرین تاوانیانا. قالوا نويل دي قوميانو د موسى عليه السلام يا موسى موسى عليه السلام ان فيها يقينا پدغ ارض مقدسه کی قوم یوداس قوم دي جبارين من قتالين قاتلان دي جابرين دي لوی قاتلان دي وان يقينا ممچ لن ندخلها ارجز بداخل نشو من دغ ارض مقدسه حتى ترى وقت پورې يخرجوا چوزي دي من هذا دغ ارض مقدسنا فان يخرجوا پس کچره وته دي من هذا دغ ازمکنا فان پس يقينا ممچ داخلون داخلون کیو بیا په نران د نرانو په شانت بیا داخليږي بیا هم داخليږي. قال نويل رجلان يغدو کسانو چې واده نو ماته کړي چې یوشع ابن نون علیه السلام، کالب ابن یوفنا علیه السلام، یا بعضی وی کان من الجبارین فاسلم کو دا جباریننا اسلام راوړ او تبع موسی تابعداري د موسی علیه السلام کړو. خو اکثر مفسرین و چې یوشع ابن نون او کالب ابن یوفنا علیه السلام رجلان یغدو سرو من الذين دا کسانون يخافون الله چې یریدل د الله نه انعم الله چې انعام کړي والله تبارک وتعالى علیهما په دغه دو کسانو باندې چې یقین د زړه سره د دې یقین مضبوطو. نو ویل دي دو کسانو سی ویل ادخلوا داخل شي علیهم په دې باندې په دې جبارینو باندې الباب یعنی قريه الجبارین قريه د جبارین لرا فاذا دخلتم پس کله چې داخل شي تاسو په دغه دروازه باندې فانکم پس یقینا تاسو چې غالبون غالب وي تاسو وعلى الله خاص الله باندې فتوکلوا پس توکل کوئ ان کنتم کچری تاسو مؤمنین مؤمنانا. قالوا نو ویل دي قوميانو یا موسی علیہ السلام ان یقینا مونږ لن ندخلها هرگز به داخل نشو مونږ دغه خاري لرا ابدا الابد پورې ما دامو ترسو چې وی دا جبارین فيها په دغه خاریه کې فذهب پس لاړ شته اے موسی علیہ السلام انت وربک وربستا مراد تینا یا الہ العالمین دې چې الاستا یا وربک سردار ستا چې هارون علیہ السلام دې فقاتلا پس جنگ کې تاسو دانا ان یقینا مونږ ها هنا دلته قاعدون ناس منتظره د نرانو غوندې. بدر مقام کې یو صحابي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ د موسی علیه السلام د قومیانو په شانت نه یو چې هغه ویلو ان ها هنا قاعدون. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دومره خوشاله شو دا رنگ تک او پړقېدو سپین د خوشالینه. قال نويل موسى عليه السلام ربي رب زما اني يقينا زچم لا املك قدرت نلرم الا مگر نفسي پزان خپل باندې قدرت لرم واخي پرور باندې ففرق بس جدائی را ولا يعني فقد فیصله وکړه بیننا پمن زمونږ او بین القوم الفاسقين پمن د قوم فاسق کې. نو قال ويل بری تعالی یا موسی عليه السلام فیصله کوي الله فإنها پس یقینا دغه ارض مقدسه چې کوم دا محرمه حرام کړی شوی دا د ازمکه یعنی الدخول الیها داخله دول د ازمکه علیهم په دی باندې 40 سنه سلويخ کالا یتیهون من یتحیرون پالکون د دې کې چې حیران بګرځي تاها یتیهو تهن و توهن تاها په معنا د تحیر په حیرت باندې یتحیرون چې حیران بګرځي دي فل ارض په دغه ازمکه د تیه کې فلا تأسى فلا تحزن پس مخفه کیږي ته علی القوم الفاسقین په قوم فاسق باندې. دا میدان تیب کې به الته یو دشت والته لاړل نو دی به د دشت نه وتل مزل به کولو شپه به شو واپس په دغه دشت کې پیدا شو دا عذاب په مقرر شو. عقلی کار پر خود له نو 40 کیلومتر ولکه کسان پکې وو او د رسخي عبادت کړي او سلوخ ورځې نو هر یو ورځ په مقابله کې یو کال شو سلوخ کال پدې کې معذب دا چې هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دې سره
بعض مفسرین وی او در ورسره دی باندې الله تبارک وتعالی دا عذاب سپک کړی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ته الله دا اور ګلې ګلزار کړی نو دې ته هم دغه عذاب سپک کړی الله تبارک وتعالی.